بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبره اتره به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی د ډېرې څه مودې راسې روان دی د هغې له وجې کم داسې شیزونه دي چې هغه متاثره دي. یو خو د هغې د لاسه تجارت متاثره دی، بل د هغې د لاسه عوام چې کوم دی نو هغه ډېر زیات متاثره دی. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو او دې سره سره چې کوم دی نو زموږ افغان کډوال وروڼه چې کوم دی هغه خپل وطن ته واپسي کوي، خو په هغې کې څومره سختي ده یا څومره نرمي ده په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. او دې سره سره چې کوم دی نو چې کوم تجارت روان دی په هغې کې کومې ټریلې دې لاس ته ولاړ دي، کومې ټریلې افغانستان لاس ته ولاړ دي. څه خبر داسې راځي د ذرایعو مطابق چې یاره دغه بارډر به کلابېږي، خو دغه بارډر در دې دمه پورې چې کوم دی نو هغه کلو نه شو. تقریبا څه کم 2 میاشتې پوره کیږي چې دغه بارډر بند دی. نن چې کوم دی نو زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي لخوا یو بیان راغلی دی چې کوم د جمروت مشر دی هغه ته دغه پیغام جاری کړی دی چې زموږ څومره افغان وروڼه دي دلته کې کډوال دي یا تجارتي چې کوم ټریلو والا ولاړ دي ډریوران دي نو چې هغوی ته هیڅ قسمه څه تکلیف ونه رسي او که هغه د چې په مد کې یا د روټۍ په مد کې چې هیڅ قسمه نقصان یا تکلیف ورته ونه رسي. بل خوا مونږ ګورو د پنجاب لخوا چې کوم وزیر اعلی مریم نواز صاحبه ده هغې لخوا سخت اقدامات چې کوم دی نو هغه اوچت شوي دي په پنجاب کې. اخوانه کډوال چې کوم دی نو روباسي باقاعده د هغه دي چې کوم پولیس اهلکار دي نو باقاعده طور باندې د هرې تانې اس ایچ او ته دغه ویلې شوي دي چې تاسو به خپلې محله کې ګرځئ او چې کوم متعلقه تانې سره کومه علاقه راځي نو په هغې کې به چې کوم افغان کډوال دي یا غیر قانوني افغانیان دي هغه به د خپلې علاقې نه وباسئ. خو موږ وکتل د پنجاب نه خو ډېرې سختیانې شروع دي، خو دلته کې که خبره د خپلې صوبې د خیبر پښتونخوا خبره وکړو نو دلته کې د وزیر اعلی لخوا چې کوم دی نو نرمي مخې ته راځي. دغه نرمي مخې ته ولې راځي د دې څه وجوهات دي دغه سوال چې کوم دی نو زه په خپل خیبر پښتونخوا حکومت باندې پرېږدم. خو دې سره موږ دغه وکتل چې دلته کې هم پولیس فورسز چې کوم دی نو هغوی ته دغه ټاسک حواله شوی دی چې تاسو افغان غیر قانوني افغان مهاجرین چې کوم دي نو هغه د خپل وطن نه واپس افغانستان ته ولېږئ. او دې سره سره دغه بیان هم راغلی دی د محسن نقوي د اړخه چې کم افغان کډوال یا غیر قانوني افغانیان مونږه افغانستان ته لیږلي دي او بیرته واپس دغه پاکستان ته راغلي دي نو د هغې خلاف به سخت نه سخت قانوني کاروایی کیږي. خو دې سره مونږ دغه خبره چې وکړو نو یقینا چې د پنجاب په نسبت باندې په خیبر پښتونخوا کې څومره افغان چې دي نو هغه دلته کې پراته دي. که مونږ دغه خبره وکړو هلته کې په افغانستان کې زموږ پاکستانیان وروڼه هم پراته دي او هغوی هم دغه ګیله کوي چې یاره د دغه بارډر له وجې چې کوم دی نو مونږ هم پاکستان ته نه شو وړلی. بیا په دې کې څه داسې خبر رالو چې دغه بارډر به کلو شي، خو در دې دمه دغه بارډر کلو نه شو. بیا د افغانستان لخوا دغه ویلی کېږي چې پاکستان وایي چې یاره دغه بارډر دې کلو کړلی شي، هغوی غواړي چې کلو شي خو مونږ نه غواړو چې دا بارډر کلو شي. د افغانستان لخوا څه شرطونه ورته ایښودلی شوي دي پاکستان ته چې دا بارډر به هله کلاویږي چې دغه شرطونو باندې عمل درآمد کوي. هغه شرطونو کې یو شرط دغه دی چې بارډر به دې ځل کلاویږي خو مستقل به کلاویږي که په دې کې د پاکستان یا د افغانستان ترمنځ هر قسمه خبره راځي نو دغه بارډر به نه بندېږي. خو اوس دا خبره حقیقت ده یا دروغ دي دې کې مزید مونږ څه نشو ویلی ځکه چې د ریاست خبرې دي. خو که مونږ د پاکستان لخوا دغه خبره روشته کړو نو د پاکستان لخوا خو بیا هم بارډر یو حساب سره کولو دی. که تاسو ګورئ چې څومره افغان کډوال دي هغه په دغه بارډر باندې اوړي لګیا دی. که دې نه علاوه تذکرې والا کم خلک دي هغه هم په دغه بارډر باندې تللی شي. که مونږ د پاکستانیانو خبره وکړو په افغانستان کې چې کوم پاکستانیان موجود دي هغوی دپاره بارډر بند دی نو هغوی دغه غوښتنه کوي د خپل پاکستان حکومت نه چې څنګه تاسو افغان کډوال افغانستان ته راړوئ نو دقه شانتې پاکستان ته هم
مطلب افغانستان ته د ویناو کې چې د پاکستان کم خلک هلته کې دي که څوک په روزګار باندې تللي دي یا ایکس واي زیډ څه بل څه کار دپاره تللي نو هغې دې هم واپس خپل وطن ته راشي. د هغه ځینه موږ سره پاکستانیان وروڼه دغه رابطه کوي لګیا دی چې یاره یخني راغلې ده دلته واورې ورېږي او موږ سره هېڅ قسمه د هغه اغوستو چې کوم دی نو هغه څه سامان نشته دی. دېخوا که موږ وګورو نو دېخوا د تجارت لخوا که موږ خبرې وکړو نو د باب خیبر نه که تاسو والئ نو در هغه لنډي کوتل مین بازاره پورې دغه ټریلې په لین کې ولاړې دي. تېره ورځ زمونږ د هغه ځای د چې کوم د ټریلو ډریوران دي د هغوی سره خبرې وشوې نو هغوی همدغه خبره کوي چې یاره موږ ته کوم مال لوډ شوی دی نو هغه مال خو نه موږ نه واپس هغه مالکان اخلي او نه چې کوم دی نو موږ په بارډر باندې تللی شو بارډر هم بند دی مالک هم مال واپس نه اخلي نو موږ سټک شوي یو په دغه ځای کې ولاړ یو زموږ چې کوم د ورځې کومه دیاړي وه هغه دیاړي هم موږ ته نه میلاویږي بل ګاډي چې کوم دی لوډډ ګاډي دي ولاړ دي دغه ګاډو ته هم نقصان دی او تجارتي نقصان خو ډېر زیات دی که موږ هغه د پاکستان لخوا وګورو یا د افغانستان لخوا وګورو که افغانستان دغه خبره کوي چې یاره موږ ته څه نقصان نه دی رسېدلی نو دا غلطه خبره ده که پاکستان وایي چې موږ ته څه نقصان نه دی رسېدلی نو دا هم غلطه خبره ده. خو دې ټولو خبرو کې دغه یو خبره مخې ته راځي چې دې نه مخکې چې کوم دی نو په دوحه کې ناستې کړو بیا ترکیې استنبول کې دوه ځل ناستې وکړو په ګنټو ګنټو باندې ناستې وشو. زمونږ څه امیدونه وو چې یاره یو ښه خبر به مخې ته راځي او دغه خبر به چې کوم دی مونږ کتونکو ته ږدو خو اوس دا خبر مخې ته راځي چې آیا د ناستي به دوباره څه امکانات وي که به نه وي مشکله ښکاري ځکه چې کوم حالات روان دي نو دا په تاریخ کې په پیله ځل باندې که موږ وګورو نو د افغانستان او د پاکستان چې کوم دغه بارډر دی نو دا په تاریخ کې په پیله ځل دومره ټایم نه چې کوم دی نو بند دی څه کم 2 میاشتې کېږي چې دغه بارډر بند دی. کتونکو دا و زموږ نانی ولاګ در بل ولاګ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان.